باب آداب الخلا، باب دے پا بیان دا آداب دا خلا کی. جب انسان قضائی حاجت لذی نو دا حقی آداب بیانی. زمانگ استاس دین اسلام دا سی جامع دے چی آداب دا خلا ہم پکشتا. آداب جمع دا ادب دا. ادب ستوي دا ادب تعریفنا. نمبر 1 هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا. دا شیز استعمال اول کا قول دے کا پیل دے چی خلق کی صفت کی دیتا ادب ہوئی. نمبر 2 الاخذ بمکارم الاخلاق. نمبر 3 الوقوف مع المستحسنات. خخ کارونا. نمبر 4 تعظیم من فوقک والرفق بمن دونکا. مشر لا ادب پا کشر باندے رفقت و شفقت دیتا ویلے کی گی آداب. دا چلو تعریفنا ولا توشیح شرح دا بخاری کری دی. پندم نمبر تعریف دے مراعات کل شیئن لحاظ ساتل دا آریوشی. شپگم نمبر تعریف دے ملاحظت کل شیئن پی وقته و مکانه. دا عرش دا وقت و دا مکان لحاظ ساتل. زینی خبره دا زینی مکان سر لائقی زینی نئی. زینی خبره دا زینی زمان وقت سر لائقی زینی نئی. سوشو وم نمبر اجتماع خصال الخیر فی العبد. پا بندہ کی چی خو خصلتون راشی اجتماع خصال الغیر فی العبد. مدارج السالکین دے ابن القیم دیم جلد 377. بل تعریف دے معرفت النفس ورعوناتها یا ورعوناتها. نفسم اپیجنی او دا نفس گندگیانی مپیجنی. والاجتناب عن ذالک بید آغین ازان بچم کی. ورعوناتها معرفت النفس ورعوناتها. عبداللہ ابن مبارک فرمائی کہ نحن الى قلیل من الادب احوجو الى کثیر من العلم. دیر علم تا منگدون محتاج نہیں لکا لگ ادب تا چیزون محتاج. علم دی وی لگی خوشی ادابی ریری. ابو علی رحمہ اللہ تعالی فرمائی دی چی ترک الادب یوجب التردہ. چی ادب ختم شی نو دا شڑل لازمی. فمن اساء الادب علی البساط رد الى الباب. چی سوک دلتا دننا بی ادبی اکی نو دا دروازی نائی خلق بار کی چیزا. ومن اساء الادب علی الباب او چی بعد دروازی سرم بی ادب شی نو رد الى سیاست الدواب. بید سرو سر خلق شمیر کی. بی فرمائل چی من تہاونا علی الادب عوقب بحرمان السنن. چی چاد سنت تپسپک نظر چاچی ادب خیر ونسا تسپکی وگانل ننی ادب پر خصو سار لب سنن پریدی. ومن تہاونا علی السنن عوقب بحرمان الفرائض.
ننی پر سنن سپک وګڼل ساده به فرض سپک ګڼي ومن تهاونا بالفرائض عوقب بحرمان المعرفت د خدای معرفت نه به محروم شي میکلی دی نو دا د ادب ټکي دا اته تعریفات مې درته وکړل او د هغې عظمت شان مې درته بیان کو نو دا یاد که عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه دا د بني نجار قبیلې دی مدني دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماما خیلو نه دی دا قسطنطنیه جهاد لتلی و 52 هجری کې وفات شوی دی خپل نوم د خالد ابن زید ابن کلیب دی قال فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اتیتم الغایط کله چې تاسو راشئ قضای حاجت تا د غایط خپل معنا دا جور ځای کان دا مخکې به خلک کندو راتلو اوس لیټرینونو لیزي کنو کندې باندې اوس نشته نو ذکر د محل مراد ترېنه حال نو غایط کندې ته وایي لیټرین ته وایي خو لیټرین او کندې ته خو هسې څوک نه دي کنه فلا تستقبلون تاسو مخامخ کیږئ قبلې ته ولا تستدبروها او مشا کوئ قبلې ته ولکن شرقوا او غربوا یا مشرق ته مخ کوئ او یا مغرب ته مخ کوئ هلکه چې مشرق ته دې مخ کړو نو خانه کعبې ته به دې څه شي شا شي او چې مغرب ته دې مخ کړو نو خانه کعبې مبارکې ته به دې څه شی شي مخه به دې شي چې مغرب ته دې مخ اوس به اوس څه کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد د دې نه دغه دا دی چې تاسو د خانه کعبې ته مخ کوئ مشا کوئ یو ځای کې الفاظ النبي دي او بل د هغې مراد النبي دی ښه نو همیش دپاره دا قاعده ترې راووته چې اعتبار به مراد النبي لروي یو ځای کې یو خبرې لفظ د هغې ظاهر دی او بلې مراد دی اعتبار به ظاهر لري که مراد لره مراد لره به وي نو دا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې ویلي او مدینه منوره دې طرف ته ده هلته چې مشرق ته مخکې یا مغرب ته نو خانه کعبې مبارکې ته نه مخ راځي او نه ورته شا راځي پښتو کې به زه تا ته مثال درکړمه د چارسدې چوک او تورنګزي نو تورنګزو مدینه منوره شوه او دا چارسدې چوق دا خانه کعبه مبارکه مکه معظمه ده نو تورنګزو کې چې ته بیا مشرق ته مخ کې او که مغرب ته خو ستا به خانه کعبې ته مخ یا شا نه راځي هلته داسې مسله شوه اوس چونکې دا حدیث خو زمونږ د پاره صیب علیه رحمت دلیل دی چې قبلې ته به نه مخکې نو ګوره او د شوافقو په خلاف دی ولې موږ وایي مطلقا منع دی او شوافق وایي چې نه په سارا کې منع دی په آبادو کې چې ناست دی او مخې ته دیوالي نو که خانه کعبې ته د مخ یا شا ده فلا اشکاله بیا پسې اشکال مشکال نشته دی نو اوس دې حدیث باندې دی اوس خپل تایید غورځوي قال الشیخ الامام محی السنه رحمه الله تعالی هذا الحدیث فی السارا دا حدیث په سارا کې دی ولې واما فی البنیان چې په آبادو کې دی فلا باس باک نشته که هغې کې خانه کعبې ته مخکې یا شا کې لما رویه عن عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال ارتقیت د وختنم فوق بیت حفصته د پاسه د کور د حفصي ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها دا د ابن عمر څه ده خور ده که نو او زموږ مور ده د رسول الله وسلم بیبي ده لبعد حاجتي نو ما ولد علیه السلام لره یقضي حاجته
مستدبر القبلة شاکړې و قبلې ته، مستقبل الشام مخامخ شام ته. ګوره قبلې ته شا کړې ده. پته ولګېده چې پیغمبر علیه السلام په آبادۍ کې دننه و، دا د قبلې ته شا کړې ده. نو دا دلیل شو په دې خبره چې په آبادۍ کې فلا بأس به، فلا لکه ځینې بدرګان عالمان وایي چې رسول الله مبارک خانه کعبې ته نه شاوه او نه مخه وه، خو چې دا کوټې چت ته وخاتو نو د ځان د بچاو دپاره رسول الله مبارک هغه تاو شو چاته شام طرف ته تاو شو، نو خانه کعبې ته یې شا شوله. ولې چې یو طرف ته خانه کعبې ته د مخ یا شا راځي، بل طرف کې د عورت ښکاره کېږي، نو دا د عورت پټول لږ زیات محتاط دي. د دغې خیال وساته، نو بیا خانه کعبې په خپله پاتې کېږي. یو خواډانګ ول خواپړانګ بیا به څه کوي، فکر دې رالی که نه. نو دا چا دا جواب دغه کړی دا ویلی، خو ښه جواب دا دی مولوي صاحبه، ښه جواب، دوه ښه جوابونه دي چې یو قول النبي دی، یو فعل النبي دی. تاسو شوافعو په خپلو قوانینو کې دا لیکلي دي په قواعد الحدیث کې چې اذا تعارض نو اعتبار به قول النبي لره وي، فعل النبي لره به نه وي. قول النبي تا خو هلکه داسې هم خلک وایي که نه چې دا مولیان څه وایي هغه کوئ، خو چې څه کوي هغه مه کوئ، چې څه کوي هغه مه کوئ. نو دا صحیح خبره. ولې د ملا به په ملا باندې دړې رکو ته به سم نشي کته کېدلی، یا به سجدې له وران دي یا به قیام وران کوي، نو ته به وایې چې لکه ملا صاحب داسې په ګګخ په باندې ولاړو، نو دا به دې کې به څه چري زم په ګګخ په ودرېږم. نه هغه ته وایي نیغ ودرېږه. قول له اعتبار دی، فعل له اعتبارو نشته. دقه رنګې مولوي صاحب د رسول الله وسلم قول مونږ ته دا دی چې ځان وساتئ د خانه کعبې د شا کولو د مخ کولو نه. د قول له اعتبار دی، فعل له اعتبار نشته. او دویمه دا د مولوي صاحبه داسې کار دی چې دا اډر خو تا ته دغه شوی دی، دا راغلی دی، دا اډر چا ته راغلی؟ امت ته راغلی چې مه شا کوه او مه مخ کوه. او په خپله باندې علیه السلام اخو د خانه کعبې مبارکې نه زیات قیمتي دی، سپوږمۍ له نور نه شفاف، نور غوندې ستا نه شفاف، ته یې کعبه د کعبې کعبه له تا که طواف. نو پیغمبر اسلام که مخ نه کو پروا نه کوي. په دې ځای دا خبره بس شوله، دا پاتې حدیثونه وایو، موبایل هم په دې ځای ودروئ. ها انشاءالله موبایل یې تاسو کېنئ که ودرېږئ بیا دلته کېنئ ورسېدو. خیر راځه ناظم صاحب، راځه راځه دیو ته خبره وکړه. دا نمونه تاسو ته وایم کوم نمونه پاتې وي یا مونږ کې څه فرق وي. نو ګوره د دې نه اوس په دې کې نه یو مسله د ملا صاحبه چې دا خانه کعبې مبارک ته مخ کول او شا کول دا مکروه تحریمي دي او دا ممنوع دي. نو دا علت د منې څه دی؟ علت د منې په دې کې دوه ریګانې دي. د جمهور عالمانو رضا دا چې احترام د قبلې دی، قبلې احترام پکار دی. نو قبلې ته بول کولو کې مخ کول شا کول ښه کار نه دي. دا علامه شعبی رحمه الله رضا دا چې احترام المصلین د منځګزارو احترام پکار دی. ستا مخې ته ډېر منځګزار دي، نو هغې ته قبلې ته مخه کړي، نو هغه ټول منځګزار ته تا بول وکړو. او که قبلې ته شا کړي نو دې طرفونو ته ډېر خلک دی چې هغه قبلې ته په مانځه ولاړ دي، تا د هغې بې حرمتي وکړه چې داسې داسې بس بېغمه. نو دا علت د منع شو. بیا دا احترام چې دی نو دا په کومه بنا باندې دی؟ دا بې احترامي چې راځي نو بعضې وایي چې دا خروج نجاست
دا نجاست او پلیتی به جانب قبله باندې وغورځېدله وجه دا ده او بعضې وی کشف العورت ثمره د اختلاف په دې ځای کې راځي که علت دپاره دا بنا هغه خروج د نجاست وي نو بیا په اسې اوقاتو کې یعنی حالت الجماع خانه کعبې ته مخ کېدل یا شا کېدل ممنوع نه دي او که چېرته بنا د دې کشف العورت دا وجه وي نو لکه څنګه چې کشف العورت د قضای حاجت په ټیم کې به جانب قبله ممنوع دی نو به وقت جماع ممنوع شو او بعض علماو پکې فرق کړی د دې اختلاف د وجې نه چې دا خانه کعبې ته مخ کول شا کول په وخت د قضای حاجت کې مکروه تحریمی دی او په وخت د حالت الجماع کې مکروه تنزیهی دی وان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال نهانا من کړي منګ لرا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ مخامخ شو قبلې ته لغایت او بول یا استنجا وکړو په خلاص باندې یا دا استنجا وکړو په کم د درې کاڼو باندې یا دا چې استنجا وکړو په رجیق باندې رجیق څه ته ویل کېږي دا څاروي چې کوم شی اخري او بیا د هغې خوراک نه څه ساز شي ګندګي وغورځوي لکه د خر وغیره په دې به هم نه کوو او بیا عدمن یا په اډوکي باندې دا اډوکي واله مسله وروسته راروان دلته پته بیا انشاءالله تشریح کوم وعن انس رضی الله تعالی عنہ قال دی کانو کې دا مسله ده دا مسله را روانه ده خو دا درې کاڼ دا عدد مسنون نه دی دا واجب نه دی اصل کې واجب انقاء المحل ده که په یو کاڼي وشوه که په دریو وشوه که په دریو انقاء المحل رانله نو بیا به څلور پنځه استعمال مقصود انقاء المحل ده او دا عدد پکې صرف مسنون دی او نو دا معنا شوله ثلاثه احجار نه کم باندې با چونکې پاکي نه راځي عام عرف او عادت کې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لدین منع فرمایلی دا وعن انس رضی الله تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل الخلاء کله چې داخل شو بیت الخلاء ته یقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث نو چې کله سړی غسل خانې ته داخل شي نو بیا خو د دې کلمات ویل ممنوع شو جواب دا دی چې دخله په معنا د ارادې د دخول سره آمده ماضی به معنا مضارع چندو جا چې کله اراده د داخلېدلو کې بیت الخلا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یدخلونا تعبیر په دخله سره وکړو د یو نکتې دپاره نکته دا ده چې کله ورننوځې نو په تلفظ وکړه په دې کلماتو باندې او چې کله وردننه شولې نو بیا هم دا کلمات په تصور کې اړوه رړوه بار بار یې وایه ځکه هلته کې شیاطین او جنات دي سحر کوي چې د هغوی له سحر نه محفوظ شي هغوی له سحر نه محفوظ شي دا کلمات په تلفظ به پې بار کې او نور به هلته په زړه کې بیا د ځان سره بار بار اړې رړې اللهم اني اعوذ بک من الخبث والخبائث نو ځکه تعبیر په دخله سره وکړو خبث مذکر شیاطین دي او خبائث مؤنث شیاطین دي په دې کې مذکر او مؤنث هم شته وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم تيرش عليه السلام بقبرين بدو قبر نباني فقال نو فرمال عليه السلام انهما لا يعذبان بشكل دوان تعذاب ملاويږي وما يعذبان او دي تعذاب نه ملاويږي په کبیر په غټه ګناه کې غټه ګناه نه ده کړې او په ادب المفرد کې روایت راغلی دی بلا انه کبیر دا بلکې دا ګناه غټه ګناه ده یو روایت کې دی ګناه ته غټه ګناه وویله او یو کې ورته نه غټه وویله چې غټه ګناه نه ده نو اوس څه کې یو توجیه دا ده چې ګناه در حقیقت غټه ده
خو د دې دواړو نفرو په زعم او ګمان کې غټه نه ده دیو ته غټه ګناه نه ښکاره کېده دویمه توجیه دا ده چې ګناه خو غټه ده خو ما یعذبانی فی کبیر معنا دا ده چې ځان ساتل د دې څخه سخت نه دي وإنها لكبيرة دا منز ومن سره مدد غوښتل دا ګران دی الا علی الخاشعین ثقیل دی دروند دی ګران دی الا علی الخاشعین مگر په خاشعینو باندې نه دی درېیمه توجیه دا ده چې دا یو پیره دوه پیرې دا کارونه وشي نو دا کبیره ګناه نه ده خو چې بار بار وشي نو بیا کبیره ګناه ده اصرار پی کبیر دے اما احدهما ارچ یو د دې دوانو نه دی نو فکان لا یستترو د بزان نه پټولو من البول د بولنا او پر روایت د مسلم کې راغلی لا یستنزه ځانې بچ نه بچولو من البول د بولنا و اما الاخر ارچ د بل دی فکان يمشي د بتک کولو بالنمیمه په چغلی باندې د چا خبر بل تنقل کول نقل کلام الغیر دا چغلی دا لقصد الاضرار چې وسولېږي هله چغلی شي د چا خبره بل ته نقل کول د ضرر په نیت چې هغه د ته ضرر ورسوي هغه د ده نه خفه شي هغه د ده سورانه کړي نو دې ته په داسې طریقې سره خبره نقل کول دې ته ویلی کېږي نمیمه نو دې بل به نمیمه کوله ثم اخذ بیر واخص علیه السلام جریدتا یو څانګه رطبتا شنا فشقها ناغې څیرې کړله بنسبین نیمه داسې په منځ یې نیمه څیرې کړله ثم غرزا بیا یې لچه کړله یعنې خښې کړله فی کل قبر پر یو قبر کې واحدتا یوه په یو قبر بله نو قالو نو دې وویلې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لم صنعت هذا تا ولی وکړه دا کار فقالو فرمال علیه السلام لعله خایږي دې لره ان یخففا چې سپکوالی به راشي عنهما د عذاب د دې دواړو نه ما تر هغه پورې لم ییبسا چې دا دواړه وچې شوي نه وي چې دا څانګې تر کومه پورې شنې وي دې ته به عذاب القبر نه وي تر هغې پورې چې دا شنې وي نو راشه مولي صاحب په دې قبرینو باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شو مسأله یې څه راووتله چې دا عذاب په سجین کې میلاویږي که په دقې ډوغل کې میلاویږي په دقې کې میلاویږي دا زموږ د دیوبند رایه ده د قبرین عذاب دته په دقه قبرونو کې دی دا د خاورو د ډیرو نه ډیری مه ګڼئ دا باغیچه ده د باغیچو د جنت نه یا حفرتون دی من حفر نار دویمه خبره دا مسلمانانو که دا کفارو غیر مسلمو نو ابن المدینی رحمت الله علیه استاد د بخاری هغه په دې جزم کړی چې دا غیر مسلم کسان دا دوان نو بیا دا دلیل شو په دې خبره باندې چې کفارو ته له کفر باندې خو عذاب دی خو اور سره په اعمالهم عذاب شته کفار مخاطبون شو په احکامو باندې قرآن شریف کې نه راغلي ما سلککم فی سقر سقر ته څنګه راغلی سقر لا چشي راوسی قالوا لم نکو من المصلین منځم نه کوم نو پته ولګېده چې په مونځ نه کولو باندې کافر ته هم څه دی عذاب نو په ترک د عمل د نیکۍ چې کوم په ده فرض ده او په کولو د ګناه باندې هم کافر ته عذاب شته او کوم علما چې وایي چې نه دا مخاطبین نه دي په دغې باندې نو هغې دا وایي
چې لم نکو من المصلین د دې ترجمه دا ده چې لم نکو نعتقد بان الصلاة فرض لکه موږ مونځ ګزار نه وي مونځ منلو نو په دې نه منلو باندې دې ته عذاب دی لم نکو من المصلین نو موږ د منونکو د مانځه نه موږ نه منلو نو په نه منلو ورته عذاب دی عقیده یې پرې نه وه او پاتې شو دا چې لکه دا غیر مسلم دی نو په دې باندې یو روایت راغلی دی حدیث کې راغلی هلکا فی الجاهلیت دا دواړه مړه شوي وو په جاهلیت په زمانه کې جواب دا دی چې دغه روایت کې ابن لهیغه دی هغه ضعیف دی نو د ابن المدیني داره په دې کې ضعیفه ده راجح دا ده چې دا مسلمانان دي ګناهګاران په دې باندې دلایل څه شی دي ابن ماجه کې راغلي دي مر بقبرین جدیدین دا خو نوي نوي قبرونه چې نوي قبرونه بیا د جاهلیت د زمانې خو نشو کوم مر بقبرین جدیدین او په مسند احمد کې نه راغلي دي چې مر النبي صلی الله علیه وسلم بالبقیع په جنت البقیع کې بقبرین په جنت البقیع کې به کفار دفن کېږي مسلمانان دریم روایت کې راغلي من دفنتم اليوم هلکه نن هم څوک دفن کړي چې دې صحابو دفن کړي دي अब مسلمانان یې که نه بی فکر دی دی او دار حافظ ابن حجر غوره ګرځولې ده چې دا مسلمانان تاسو مسلمانان او حافظ ابن حجر رحم الله فرمایي چې د دې دواړو نمونه ذکر نه کړل نو چل یاد کا خبره کوه نوم مالا ګوره که نه دا خبره خو ضروري ده چې خلک د دې ګناه نه ځان بچ وساتي چې په دې ګناه کې عذاب القبر دی او د هغه کسانو نمونه اخیستل خو د هغې بېعزتي ده ولې علي نو د پیغمبر علیه السلام د طریقې زده که ها دا ځکه خبره کوه هغه مقصد پې حاصل شي نمونه مالکن اوس راځه چې دا لختې ورباندې کېښوده او عذاب سپک شو دا ولې سپک شو نو بدرالدین عیني وایي چې یو قول خدا دی چې دا برکت دی د لاسونو مبارکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خطابي معالم السنن شرح د ابو داود کې ویلي دویم قول په دې کې دا دی چې نه د پیغمبر علیه السلام د لاسونو برکت بم دی خدا دی خپله څانګه هر شین شی دا ثنا وی هر شین شی دا ثنا هلکه شین شی څنګه ثنا وی یو قول دا دی چې دا حقیقتا وی سبحان الله هغه شنه ونه ما نه ده خبره چې دی سبحان الله څنګه وی ما ویله زه د شنې ونې نه خبر نه یم چې هغې څنګه وی ولکن لا تفقهون تسبیحهم دویم قول دا دی صاحب علیه رحمته چې دا شنه ونه تر کومه پورې شنه ونه وي نو شنه ونه شنه ده شنه ونه چا شنه کړې ده د شینوالې طاقت پکې چا ایښودی الله دا د الله ثنا شوه که دریم دا دی چې دا په وجود د صانع باندې دلالت کوي نو دې ته ثنا وی تسبیحات ورته وی لیکه دی راغلی نو دا شنه بوټې شنه څانګه تسبیحات وی د هغې تسبیحاتو د وجې نه دته عذاب به نه میلاویږي نو دا د دقې وجه ده نو علامه عیني وی په دریم جلد 117 صفحه کې چې د دې وجې نه علما کرام تلاوت عند القبر مستحب ګرځولی دی بعضې علماو ولې چې د دې شنې ونې د تسبیحاتو نه عذاب القبر اوچتېږي نو ملا صاحبه د قاري صاحب او د مسلمانو د رسول الله د امتي چې قرآن شریف تلاوت کړي نو عذاب القبر به خامخا اوچتېږي
د انور شاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه ر مبارک دادا چې دا تخفیف داد د دې خاخونو څانګو نه نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکت نو او دلیل په دې خبره باندې دا دی که چرته دا د دې شنو ونو کمال وی د شنو څانګو نو بیا به صحابه کرامو وصیتونه کولی چې موږ له په قبرونو باندې شنې څانګې کېدې یو صحابي به بل کې خوستې بل به بل تابعین ته به تابعینو کې به دا خبره شایغه او زایغه وې او دا د نبي پاک سلم د لاسونو دغه دی صرف صحابه کرامو کې یو صحابي مبارک بریدة الاسلمي رضی الله تعالی عنہ په بخاری کې بل راشي چې هغه دا وصیت کړی چې په ما په قبر باندې تاسو شنه څانګه ودروئ ایجعل فی قبره جریدان په بخاری کې لومبی جل 181 صفحه واړه ته بل راشي نو ثمره د اختلاف په دې کې نه راغلی ده چې یو طرف ته جمهور علما دي بل طرف ته بعض علما دي د جمهور عالمانو رأی دا ده چې دا د برکت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی نور صحابه ځکه وصیتونه نه دي کړي او ځکه نه دي خود نو لحاظه په قبرونو باندې شنې پاڼې شنه ګلان وغیره وغیره د دې استعمال لغو او بې پیدې دي او گویا کې مړی دا وایي په زبان حال چې په قبر پاس می ګلان مګدا الحمد وایا چې له حد می ګلزار شي او دا د جمهور دارې زمنګ اکابرینو غوره کړی او د بعضې علما کرامو رأی دا ده چې دا په دې شنه ونه او شنه څانګه کې هم د تسبیحاتو د وجې نه د عذاب القبر تخفیف شته د عذاب القبر تخفیف پکې شته نو شنې څانګې ګلان پې اچول ښه شو فکر دی په فتاوا هندیه کې علمگیری کې د مطالب المؤمنین نه نقل کړي دي چې ګل اچول دا پې دغه دی دا جایز دي ګلونه وغیره تحتاوی شرح د مراقی الفلاح 378 کې ویلي دي مرقات کې ملا علی قاری لومبي جلد 351 کې وایي ومن ثم أفتى بعض الأئمة من متأخري أصحابنا بأن ما أوتي من وضع الريحان والجريد سنة لهذا الحديث دا بعض ريش مرقات کی دی خوب بعضی یاد کری او دارنگی چکم دے سیب علیہ رحمتا اشعت اللمعات کے علامہ سیب امدا خبر ذکر کری دا چی بعضی خلق د بعضو مذهبدار چې دا د دې شنې ونې اثر دی د شنې څانګې وتمسکنا این جماعت به این حدیث در انداختنې سبزه یو ګل را بر قبور چې په قبرونو باندې شنې پاڼې او شنې څانګې او بوټي ګلان اچول دا جایز دي اشعت اللمعات لومبی جلد او 200 صفحه ده وضع الورد والرياحين على القبور حسن علمگیری پنزم جلد 351 وضع الجريد الأخضر على القبر وكذا الريحان ونحوه من الشيء الرطب مغني المحتاج دا علامة الشربيني لومبی جلد 364 کے الخوص على قبور الموتى فقبور دا موتى بان شنشزونا چول فلعله استنانا بهذا الحديث شاید چې دغه خلکو دا استنان د دې حدیث مبارک نه رایستلی وي اکمال المعلم شرح د مسلم د علامه وشتانی په دویم جلد او په 73 صفحه کې ویلي دي ويسن وضع الجريد الأخضر والريحان ونحوه من الشيء الرطب على القبر الفقه الإسلامي وادلة لمبيجل 530 شامی کم چکم دے جواز تا میلان دے علامہ خطابی پی رد کرے دے بے پدبان رد حافظ ابن حجر کرے بہر حال جمہور امت رے دادا چی دا برکت دا ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نو لحاظ شنشیزونا چولو کی سفیدہ نشتا او د بعض عالمانو
ری دې طرف ته تللی ده چې دا چې د شنو شنو څیزونو لره هم دغه شته دی اثر شته نو لهذا ګلونه شنې پاڼې شنې څانګې په قبرونو باندې مفید دي دا مسله شو لعله یخفف ګوره تخفیف فی العذاب دا په دوه قسمه باندې دی څنګه تخفیف وله پکې راولي یو تخفیف په زمانه کې دی چې دقه زمانه چې کومه پورې نه وي وچ شوې نو دې پورې که لس ورځې که شلي او که میاشتې او که دوه میاشتې دومره عذاب به دې ته نه نو دا تخفیف شو سا به پکې لږه واخلي سا صورت به شي او یو تخفیف چې کوم دی نو به اعتبار کیف دی چې مثلا ننان میاجدهاګانې مقرر دي نو هغه به څلوېښتو مسلتو مثلا راشي یا ګروزونو باندې وایي څلوېښت غزاره روزانه د یو ورځې په مقدار نو هغه به لسو ګزارونو له څه شي مسلتو مثلا دا تعیین ګوره مسلتو مثلا هسې نه چې بیخي دا لس نقل کوي لعله یخفف ما لم ییبس نو دا تخفیف یا باعتبار الکم شو یا باعتبار الکیف شو خو تخفیف د داسې خبرو اترو سره دغه کیدی شي دا راتلی شي لکه دې راته دا طریقه یې راځه اوس وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا تاسو ځان بچ وساتئ اللاعنین د یو دوو لاعنینو نه لاعن خیره کوونکي ته لاعن وایي خیره کوونکي ته لاعن وایي نو دا کارونه خو لاعن نه دي خو دا سبب د دغې لعن خیرو جوړېږي نو ځکه په اطلاق د لاعنینو که چې دوو کارونو کې لکه ګوره داسې ډېر څوک ورته خیرې کوي د خیرو نه ځان بچ وساتئ قالوا نو دی ویلي وما اللاعنان څه شي دي دوه لاعنان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو لاعن اسم فاعل دقه شو او بعض علما وایي چې لاعن معنا داسې ده اتقوا تاسو ځان بچ وساتئ اللاعنین د یو دوو ملعونه کارونو نه قالو نو دی ویلي وما اللاعنان څه دي دوه ملعونه کارونه لاعن په معنا د ملعون لکه ته چې شاته وې سر کاتم ای مکتوم ترجمیم که ویلي او یره شوي درنه نه یاست یم د وفاق نه لوباسي او ستاسو نه هم لا یېرئ نو د خیره نسیم منسیا به شي فکر دې رالی نو سر کاتم دا راز دی کاتم ای مکتوم پټ دی چاته یې وایه نو فاعل په معنا د مفعول سره راتلی شي که نشي راتلی دقه مسله شوه نو دا لاعن په معنا د ملعون د دوو ملعونه کارونو نه ځان بچ وساتئ قال وفرمایل علیه السلام الذي آغا يتخلى چې ځان خالی کوي فی طریق الناس په لارې د خلکو کې او فی ظلهم یا په سوري د دیو کې په لاره کې ګندګي وکړله دا کار مه کوه خلک به په دې ځي ور سړی به لاړې تکي او کندري به ورته کوي همون چې واړه نو د ډېرو مشرانو نه هم دا کندرې اورېدلي چې چا به دا کار کړی او کندري راته اوس هم یادېږي هغه صح چې ورته بل ورته تېر شو هغه صح به یې یادو چې په دغه ځای دې ویل دانه راوخېږي نو ولې په خلکو باندې اخري ځان ته کوه یا سورې لکه د یوې ونې د لاندې سړی کټ اچوي ته ارام کوي وده کېږي یو ته ناسته کوي نو سوري د لاندې هغه دې د کار نه ویست دا کول پکار دي نه او دا دوه ځایونه مراد دي نور په دې باندې قیاس شوي دي ښه فکر دې دی پیتاوې نور چې په کوم ځای باندې لګېږي په جمع کې هغه هم ترې نه مراد ولې وایي لاشتراک العلت محدثین وایي لاشتراک چې څوک کوم ځای کې کیني فکر دې رالی او کوم ځای باندې خلک تېرېږي کوم ځای څه د خلکو روزګار وي هلته ګندګي کول پکار نه دي یو ګودر کې سړی ګندګي وکړي نه د خلکو بس کړي ګودر د دې کارونو دپاره دی نه مخکې به په دې جوړو نه خلکو بس کړی و دا ځینې واړه به ډېر وران نو هغوی به ورغلې په دې غرمه کې به په هغې کې ولمبل نو خلک به ډېر سقه په ول که دی خلک خو د څکلي اوبه دي تاسو به کې ولمبل نو دا کارونه به نه کوئ
یا ځینې کله چې کوم دی صاحب علیه رحمته پوزه یا دا بلغم وروره دا بیا په دې سبیل کې غورځولي وي پوره څومره صاحب علیه رحمته او که نه چټاکۍ تعبیر به دې ښه نو دا خو نه دي په کار لکه خپلو بلغمو بندوبست وکړه اوبه پرې ور واچوه یا دغه ځای د توکلو نه دی هغه ځای کې توکل مه کوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته څونه اداب ښودلي لکه دې راغلې یا ټولو خبرو خیال ساتل څه شي پکار یا دوه درې کسان ناست یې لکه ډوډۍ خوري نو ډوډۍ خوړل دی دا چې ډوډۍ د یو پکې زر بس که نو شلتي شي هغه ځای کې پوزه ورته سون کړو دا نه لکه دې راغلې یا یو دوه کسان درې کسان ډوډۍ ته ناست په منځ کې ډوډۍ پرته ده نو دا یو چې ډوډۍ خوري نو دا ډوډۍ نه دا قب چې راماتوي نو دا ډوډۍ باندې چې نظر واچوي نو په دې ترکارۍ داسې رنګ برنګ کړی ده هغه بل ملګری به کې شاید چې د دې نه نفرت وکړي د دې نه څه وکړي نفرت وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت نه سړي جوړول غواړي چې د دې نه سم سړي ته دغه شي دا جوړ شي صاحب علیه رحمته په قصه باندې ورسې نو د دې لږو نه ډېر عبرت دغه کوه ما ورته اخیستلو په کار دي هر هغه کار چې د خلکو نفرت د هغې څخه جوړېږي نو هغه کول په کار نه دي که نه لکه دې را دا معنا شو طالب العلم چې دی هغه هم په یو ځای کې دغه کړي په چېرته مشر شیخ ته یې کتلي وو نو هغه چېرته په لعاب مبارک په دغه کې وریجو کې دغه کړي وو نو د ما هغه پیښه ورته کړې وه هغه چا چې لیدلې وه کسانو بیا هغه وریجې نه خوړل نو وروره اندازې ته خو ګوره که چې څوک خو دا تسلیم کړي چې ستا دا لعاب نو بیا هله په هغه لعاب هغوی ته په دغه کې اچوه چې تسلیم کړي کومه پورې نه وي نو دا کار به نه کړي ٹھیک ہے دا مسئله ده د لومبۍ درجې طالب دی وایي چې دا پلان کې کار بدعت دی نو ته سړی څه چې بدعت دی نو بس دی وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم کله چې سکل کې یو د تاسو نه اوبه نو فلا يتنفس نالي په لینای په لوښي کې دننه سانالي ځکه چې بیا دویم ملګري ته تکلیف دغه کېږي جوړېږي دې سره اوس نور خبرې د وباسئ چې تر کومه پورې دا قب شریف د تیر کړی نه دی نو اوبه دې په سینه څکي ځینې خولې قب هم په خولې کې تاووي اوبه هم په سینه کې نو په جام کې د هغه د خولې نه خچوګي ورته وی که ټوکړې ورته وی هغه ته وغورځېږي نو بل سړی به بیا دا اوبه نه څکي چې که دې راغلې د جام والي اوبه دا اعلی دي چې په یو جام باندې سړی اوبه څکي داسې مینه محبت دا دغه کېږي دا سیوا کېږي اوس زمانه خو دا راغله چې وروره جیک او ګیلاسونه به دغه کې دا استعمالې نو زما خو هغه زاړه زاړه عادتونه بس دا ډېر خوښ خپله باندې نو اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الاناء لوښي کې دي دغه خبره بس دا لنډه مسله ده استاده چې د بل به خیال ساتي د هغه د مزاج به خیال ساتي ټیک ده چې ستا مزاج دا دی چې تاله د یو خبرې نه کرکه نه درځي خو هغه له ورځي بیا به ته د هغه خیال ساتي تا به نه وایې چې ماړه داسې چټي سړی دی کرکه دا پکې چا راوځي زه د هر چا څه خوراک کوم ور څنګه کوم نه ته بیا کې ستا مزاج دا دی خو د هغه مزاج پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د مزاج ډېر زیات خیال ساتو د هر مزاج یا ابا عمر ما فعل النغیر ور ماشوم چې د ماشوموالي خبرې به کول ځکه د ماشوم دپاره بلبله ټوله دنیا ده نو تپوس بیا د چا کو د بلبلې کولو ابوبکر صاحب چې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خپله پنډۍ مبارکه پټه نه کړه عمر صاحب چې راغلی پټه یې نه کړه عثمان صاحب چې راغلی نو پټه یې عثمان صاحب به سخت شرمېدو د هغه خیال پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هر چا دا مستقل په دې زما تقلیل شته دی چې رسول الله مبارک د مزاج خیال ساتلی دی بلا احادیث په دې باندې راغلي دي جی نو صحابه په اوبو دغه کې نه دي د اوبو د څښلو څه طریقه ده په مراسیل د ابو داود کې نه راغلي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی اذا شربتم فاشربوا مسا د اوبه ځان ته راکاږئ داسې په زور ځان ته د اوبه راکاږئ ولا تغبوه غبا په غړب غړب اوبه مس کوئ فان الکباد من الغب
دا کبات چې دی دا اندروني بیماری نه دا د دې غب نه راځي او بیا به څنګه لکه دا اوبس کوي نو درې ساه باندې چې ته اوبس کې هرې ساه ساره بسم الله وایه وایي ویستحب ویسم الله فی کل نفس هر پیرې سه بسم الله نو خولې نه دې اوبه لرې کړي بلې پیرې سه بسم الله وایه د درېیمې سه بسم الله وایه او حمد به وایه فی آخره یو خدای خدا ده چې درې واړه ساه باندې دې اوبه پوره کړي بیا وروسته وویل الحمدلله او امام غزالي صاحب وایي چې نه دا شکار بکې چې دا یو ساه باندې بسم الله وویل اوبه دې وس کې وی الحمدلله بیا دې بسم الله وویله په دویمه ساه دې اوبه وس کې نو بیا الحمدلله رب العالمین او په درېیمه پیره چې دې بسم الله وویله او په دغه درېیمه ساه دې اوبه وس کې نو بیا به وویې چې صیبه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم احیاء العلوم دویم جلد دا کې 218 صفحه باندې دا قول دغه شوی دی دا راغلی دا بهترینه طریقه ده چې داسې اوبه دغه کې دا وڅښي دا درې ساهګانې سړی لکه ډېر تږی نو په درې ساه باندې اوس که هسې خوله کنګه دغه کې لمدی وغیره یا معمولي اوبه څکي نو په یو ساه هم څکې شي وإذا أتى الخلاء کله چې راشي بیت الخلاء ته نو نه دې مسح کوي ذکره بیمینه او دارنګې استنجام دې نه کوي ولا یتمسح بیمینه په خلاص سره وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من توضا چا چې اودس وکړو فلیستنصر پوزه دې سونکي او چا چې استجمره په کاڼو استنجا کوله فلیوتر ایتار دې وکړي دا زموږ دلیل دی ایتار دې وکړي یو درې پنځه اووه چرڅو باندې پاکیږي وعن انس رضی الله تعالی عنہ قال كان رسول الله يدخل الخلاء داخل دب بیت الخلاء تا نو بار بک انما وغلام او بل الک عبد الله بن مسعود اداوتن لوخه مما دوبونا بڑکو دا بمنگ پیغمبر علیہ السلام لرا غسل خانی تا اڑلو چی پا دی استنجاو کی وغنزت او غنزت ستوئی غنزا دا دی امسان لگو اگد شیزوی نیزا دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مستقله و اولکا دا بے دی غسل خانی کی دا غلل دی که دیر ضرورت رازی کله ناکله په غسل خانه کې مار لړم یا چې د صاحب علیه رحمت الله البیک وغیره هغه پکې راشي نو ستا به دغه ټیم کې هم دا عنزه په کار راشي یستنجي استنجا به کوي اسلام بالماء په اوبو استنجا بالماء دا ثابت ودرې دي که دا پکې را دا راغلی او دا خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بځان له په خپله باندې نه وړله دا به وله چا د صحابه کرامو شاګردانو به وله دا وړله نو دا ادب او طریقه شوه میلمه له به هم ته وړئ ځکه د میلمه له یې مړه او مور پلار دارنګې مشران او استازان دیو لر دا وړل دا پکار دي الفصل الثاني عن انس رضي الله تعالى عنه قال فرمای كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء کله بچ داخل شو بیت الخلاء تنزع وی بیستل خاتمه غتم خپل پیغمبر اسلام غتمونه او غتم به ویستل هغه به غسل خانه ته د ځان سره نوړه ځکه پاغي محمد رسول الله د رسول الله نوم پیو د الله نوم پیو نبی نوړه رواه ابو داود والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب امام ترمذي وی چې دا حدیث حسن صحیح دی او غریب دی غریب ولی دی تفرد په چا کړی دی صاحب علیه رحمتا تفرد په دی باندې چا کړی دی حمام کړی دی حمام نو خیر دی تفرد خو نقصان نه کوي هو قال ابو داود امام ابو داود ویلی دی هذا حدیث منکر دا حدیث منکر دی دا د معروف خلاف منکر روایت کم ته وای معروف خلاف شاذ دی منکر دی معروف روایت چې پیغمبر اسلام ګوتمه جوړه کړې ده بیا یې غورځولې ده چې پیغمبر اسلام وغورځولې نو موږ صحابه کرام وایي موږ هم وغورځو نو دا د هغې روایت څه شو ملا صاحب خلاف دا د امام ابو داود رې ده حدیث دلته کلام کوم ابن ماجه هم دا روایت راوړی دی په 303 صفحه باندې ابن حبان راوړی دی 1413 نمبر روایت دی حاکم په مستدرک کې راوړی لومبي جلد 187 کې او علامه البانی په ضعیف د ابو داود کې راوړی دی ضعیف یې ورته ویلی دی په 4 صفحه باندې صحیح ابو داود او ضعیف ابو داود دا به تاسو یاد کړي یا نه
دقت دی او علامه نسائی چې دا راوړی دی سیب علیه رحمت الله نسائی څه ویلي دي وی غیر محفوظ دا محفوظ نه دی السنن کبرا د نسائی 9470 نمبر روایت دی او داری قطنی په دې کې اختلاف ذکر کړی دی واضح نه دی ویلي خو اشار الى شذوذه چې دا شاذ دی علل د داری قطنی 175 دی علماء کرامو چې دی نو دا حدیث ضعیف ګرځولی وصححه الترمذي امام ترمذي ته ګوره حدیث حسن صحیح غریب ویلی دی فکر دی رالی کنه او امام نووي رحمت الله علیه په خلاصة الکلام لومبي جلد 151 کې وایي هذا مردود علیه دا خبره په امام ترمذي مردود دا نه دی دا صحیح حدیث نه دی دې ته ولې صحیح ویلی دی علامه منذري وسوي وسرا دا خو د حدیث تضعیف دی علماو کړی وه اوس راشه چا یې تصحیح کړی دی نو علامه منذري وایي دا ډېر محقق دی په حدیث کې وایي الصواب عندي تصحیحه دا روایت صحیح والی دا صحیح خبره ده فإن رواته ثقات اثبات د دې ټول راوین ثقم دي او اثبتم دي نو بیا ولې وتبعه ابو الفتح القشيري رحمه الله تعالى اغم وی چې دا بالکل صحیح خبره ده چې دا صحیح حدیث دی وګوره تلخیص الحبیر د ابن حجر جلد نمبر 1 صفحه 190 او الاقتراح د ابن دقیق العید وګوره په 92 صفحه کې راغلی دي نو سیب علیه رحمت علامه منذري وایي فیرجح ما قاله الترمذي چې امام ترمذي دا څه ویلي دي نو موږ به سیب علیه رحمت هم دقې له څه ورکوو ترجیح دغه کوو دا ورکوو فیرجح ما قاله الترمذي او تفرد د ابن حمام چې په دې راغلی لا یوهن الحدیث دا خو حدیث څه ضعیف کوي نه کنه وانما یکون غریبا صرف دومره به وشي چې تفرد سره روایت غریب شي او غریب خو سره صحیح سره تعارض نه لري یو روایت به صحیح وي او دا روایت به غریب وي دا خبره مختصر سنن ابو داود د علامه منذري راوړې ده په ړومبي جلد او په شپږیشتمه صفحه باندې او علامه ابن حجر ویلي دي په تلخیص الحبیر ړومبي جلد 190 کې چې واخرج له البيهقي شاهدا امام بيهقي رحمه الله د دې روایت دپاره بل شاهد هم دغه کړی دی دا راوړی دی دا چې څوک ورته صحیح وایي دا صحیح ده ها او ګوره په دې باندې تا ته مضبوط دلیل ویم د بخاري شریف نه 5873 نمبر روایت ته روایت د چا دی د نافع دی یعنی ابن عمر رضی الله تعالی عنهما اتخذ النبي صلی الله علیه وسلم خاتما من ورق پیغمبر علیه السلام یو ګوتمه جوړه کړې وه د ورقونه د چا نه د ورق سپینو زرونه وکان فی یده دا د پیغمبر علیه السلام په لاس مبارک کې وه ثم کان فی ید ابي بکر بیا په لاس د ابوبکر کې وه ثم کان فی ید عمر بیا په لاس د عمر کې وه ثم کان فی ید عثمان بیا په لاس د عثمان رضی الله تعالی عنه کې وه حتی وقع منه فی بئر اریس بئر اریس ته وایي مالته کتل هغې کې بیا وغورځېدله هغې کې بیا څه شوله وغورځېدله نقشه محمد رسول الله او مسلم شریف کې هم دا روایت راغلی دی 2091 نمبر روایت دی چې د پیغمبر علیه السلام ګوتمه وه او دا ګوتمه د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې بیا ورکه شوه ډېر تالاش سره بیا هغه پیدا نه شوله فکر دې رالی او ګورم په بخاري کې مې د مولیانو تړلی دي چې د بخاري طالب العلم مشتاز زموږ سیکنډ ټیم والا په هغې کې مې طالبانو ته بخاري شریف کې ویلي وو چې دا اصل کې دغې محدثینو ته د دې خبرې نه دغه راغلی دی چې بخاري شریف کې روایت دی چې پیغمبر علیه السلام ګوتمه جوړه کړله من ذهبن د سرو زرو نه نو بیا صحابه کرام هم ګوتمې جوړې کړې د من ذهبن د سرو زرو نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا د سرو زرو والا ګوتمه دای غزار کړه نو صحابه کرام هم غزار کړلې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوتمه ونیوله د ورقو نه ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا نزاعه خاتم ګوتمه به ایستله دا کوم هغه د سرو زرو ګوتمه نه یا د سرو زرو ګوتمه خو ختمه کړې ده دا د سپینو زرو والا ګوتمه هغه دغه دا روایت دی نو لهذا دا حدیث مبارک صحیح دی او په دې باندې علت د جرح نشته دی علت د جرح دې ته ویلی کېږي ملا صاحبه
چې یاره دا یو خبره پکې سړی راوباسي چې دا وجه ده ځکه دا حدیث صحیح نه دی ځکه منکر دی نه بس تفرد پې کړی دی چا ملا صاحبه حمام نو تفرد د حمام ثقه راوي سره خو حدیث غریب ګرځي نو غریب دی شي نو غریب خو منکر نه غریب خو ضعیف نه لکه دی را دی که اچھا وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البرادة كده بشي إرادة ولرد سراغش انطلقا معنی کوا تلوبا حتى لا يراه أحد اچھا ببین لید دمن بلری لار دا حتی دا امتداد دفار راضی که نراضی انطلقا پیل کی امتداد پیدا کو تلوبا حتى لا يراه أحد اذا ذهب المذهب ابعدا د بعوده په ځای باندې راغلی حدیث کې ابعدا مجرد په دې مزید ولی راغلی معنی ډېر لري بلاړې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم او دا چې دی ورولا نو دا خسړی توب دی بل معاشره پاکوي بلکې سړی څومره لري لاړ شي نو بیا خېټې خدغه شي دا صفاش دغه نیت باندې روان وي دا نو دا د اول زمانه کې پیغمبر اسلام بیا په بیت الخلا کې یعنی په کور کې دننه لیټرونو کې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم قضای حاجت ته تشریف وړی دی نو جواز یې د هغې هم شته دی ها وعن ابي موسى رضی الله تعالی عنه خو دې کې بله مسله دا دی مخکې حدیث کې دا واوره ملا صاحبه چې څوک دغه له ځي د بیت الخلا ته نو ذکر الله به د ځان سره نه وړي ذکر الله به د ځان سره نه وړي والحق الغزالی بذکر الله ذکر رسوله امام غزالی د ذکر الله سره ذکر الرسول مرګره کړی دی چې د رسول نوم د چا سره بیا به هم نسی الوسید د واحدی لومبی جلد 298 احیاء العلوم لومبی جلد 254 خدا ولم يتعرض الجمهور لغیر ذکر الله جمهور عالمان ذکر الله صرف یاد کړی دی او د ذکر الله نه علاوه ذکر د رسول دیت دی نه دی یاد کړی نه په جواز نه په عدم جواز نهایت المطلب فی درایت المذهب د علامه جوینی ښکلی کتاب د لومبي جلد 103 کې دا خبره کړې ده نهایت المطلب وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاراد ان يبولا فاتا نورال دمس نرم زیته ګوره نرم ځای کې به بول کې چې تا ته داري ونش حتی نو چې راغلی هغې ته په اصل جدار په بیخ د دیوال کې چې دیوال کې نرم ځای وي نو داري به هم نه کېږي او د دیوال څه به پناه هم یې فبالا خوشبي فرمایله ثم قال اذا اراد احدكم ان يبولا فليتطلب دي کې ځای لره لبوله د خپل بوله دپاره داسې نه چې په هر ځای کې بول را پرېږدي ودرېد وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجه النبي پورته کوله صوبې لره حتی تدي پورې چې نږدې به شو من الارض ځمکې ته هله بیا سبه اوچته وله د ضرورت په ټیم باندې داسې نه چې د مخکې نه بیا سوبه لرې کړې وه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما لكم بشكل استاسو دفارا فمثل د والدي مد فار د خپل ولد د تعلیم درکم تاسو د ذاتیتم الغایتا کله چې تاسو راشي غایت ته نو تاسو مخامخ کې قبله ته ولا تستدبروا مشاک قبله ته او امر کې په دې کاونو باندې من کړی دروس او درمینه روس خوشایان د خرو وغیرہ او رمه جمع د رمیم د اغه ډکی زاړه ونها من کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې استنجا وکړي سړی بیمینه په خلاص سره هلکه خلاص د استنجا دپاره نه دی په خلاص باندې به پوزه نه شوني خلاص به په پوزه کې نه وهي خلاص د خو کارونو دپاره دی په خلاص باندې به ګنده صفایي دا به نه کړي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاس مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى او اغه چې کوم به د ازینو ګندا شیز داغې دپاره به ګس لاس پیغمبر اسلام استعمال اول وعنها رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم کله چې راشي کله چې ځي او د تاسو نه غایت ته نو ویدي چې د خپل ځان سره درې کاڼي
وی داسې د ځان سره درې هلته په هغې کنده کې چې کوم کاڼي لوټي هغه اکثر نور خلکو استعمال کړي نو ځان سره د دې ځای نه ویسته 3 کاڼي استنجا دي کې په دې باندې دا زموږ دلیل شو چې فإنها تجزئ عنه دا له ده نه کافي کېږي یعنې دا 3 کاڼي پیغمبر اسلام ولې یاد دي نو دې حدیث کې هغه وجه معلومه کړه چې عام عادت کې دا 3 کاڼي کافي کېږي نور که په 3 کار ونه شو نو بیا به 5 استعمال یا که په یو کار کېږي یو هم کافي دی وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال قال اسلم لا تستنجو تاسو استنجا مه کوئ په روس باندې ولا بالعظام نه په اډوکو غوښې اډوکې یعنې وایي فإنها بېشکه دا اډوکې چې دي زاد اخوانکم الجن دا توخې دي د ورونو ستاسو د پیریانو نه فکر دی پیریان دا ماماګان شو که دا ورونه شو فإنها بېشکه دا پیریان دا دغه اډوکي زاد دا توخه ده اخوانکم د ورونو ستاسو من الجن نو دا پیریان موږ ورونه شو که ماماګان ورونه شو که نه نو ماماګان هم دي که نه ښه طالب بیا چې دا حدیث کې دي ته دغه ویلی شوي دي دا ورونه ورته ویلی شوي دي او تاسو ورته ویلي ماماګان ویستی نو ما ویلي په دا حدیث کې دا خطاب صرف ما او تا ته دی که زما او ستا میندو ته هم دی ویل میندو ته هم دی نو د میندو مرونه شو نو زموږ ماماګان نه شو فکر دې راغلی ما هغه زړه دغه ده دا قصه ده چې دغه هلک د مور سره خوږې خبرې اترې کولې او ماما چې هغه ټوخی وکړ اروانو یکدم دې هلک دې مور ته ودنګل او په دواړه مخې باندې د شفقت دپاره ښکل کړه ویل یا مورې زه خو اوس پوه شوم چې ته زما 2 ځای خپلی ویل هغه څنګه بچیه ویل یو مې مورې بل مې د ماما خور نو ماماګان هم شو که نه ښه ازا اوس راځه مولي صاحب چې دا د پیریانو خوراک دی څنګه خوراک دی چا خو دا تحقیقات کړي دي چې د هغې نه دیو بي راکړه یو دا کوي دا کوي خو نه په ترمیزي شریف کې راغلی دي چې الله جل جلاله د پیریانو لا په دې اډوکو باندې غوښه را پیدا کړي او پره مما علیه من اللحم مخکې پیلادونه نه وه چې وروسته ولې پې خدای څونه را پیدا کړي یاره جیوی من خو ته کتل تر د مازدیګره پورې په دې اډوکي باندې خو څه غوښه را پیدا جواب دا دی چې نه پیرې ته ایني او نه خوراک ته ویني او که نو دې باندې هغې ته غوښه را پیدا شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دیو راغلي ویل جی تاسو د امت منع کوي له دې نه چې دیو په دې اډوکو باندې استنجا وکړي دا زموږ خوراک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي لکم کل عزم ذکر اسم الله علیه زه ستاسو دپاره هر هغه اډوکي شو چې په هغې د الله پاک جل جلاله نوم اخیستلی شوی وي رواه مسلم او بل روایت پکې راغلی دی لکم کل عزم تاسو دپاره هر هغه اډوکی شو لم یذکر اسم الله علیه چې د الله نوم پې نه یاد شوی رواه ترمذي نو په مسلم شریف کې روایت دی چې تاسو دپاره کوم اډوکی دی ذکر اسم الله او په ترمذي کې نه راغلی دی چې لم یذکر اسم الله نو اوس به څه کوئ من شو طالب جان په کفالي د رجلین ورکوي جواب کنو لکه چې یو ځای کې ګوره د اشکال نه جواب راشي نو سړی ریغ شي هر ځای کې بیا هغه استعمالولی نه شي بل ورځ چې ده چغې والې ویل ښه چارې وغل په خیر رالې ویل کاوه اوس ویل کاوه مسکلې ده بیا په بل ځای کې روان ویل راځه لکه تور چای دی ترماس ته ډک دی اګر وایي تور چای مسکلی دی هغه شاګرد ورته ویل چې دا زموږ استاد دروغ ویل ته هغه کاوه مسکل دی وایي چې نه شاګرد دا استاد دی دروغ نه وایي خو کاوې هم څکلې وه او تور چای هم څکلې نو یو ځای کې کاوه ذکر کړی بل ځای کې نو ګوره د دې پیریانو ماماګانو دپاره دواړه اډوکي دي که بسم الله پې یاده شوي او که پې نه یاده شوي په یو ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذکر اسم الله یاده کړه بل ځای کې لم یذکر اسم الله یاده فلا اشکال فکر دې راغلی دا د شو یو جواب او چا دا جواب کړی دی چې پیریان ماماګان بردو قسمس مسلم و غیر مسلم نو د مسلمانانو دپاره د مسلم شریف روایت
او د غیر مسلمو دپاره د ترمذي شریف روایت شو. چا دا ویلي دي صاحب علیه رحمته چې مسلم شریف مقابله کې د ترمذي روایت ضعیف ګڼلی کېږي. بس د مسلم شریف روایت د ذکر اسم الله والا خبره دغه دا ټیک ده. ښه فکر دی نو مسلم شریف روایت له ترجیح ورکړی ده. خو ګوره هغې کې یو حدیث باندې عمل رالی بل بې عمله پاتې شو. دا توجیه زموږ نه ده خوښه. د شید احمدي ګنګوهي رحمت الله علیه ناشنا شخصیت دی چې دی وایي حدیث به بې عمله نه پرېږدي. حدیث کې به ښه توجیه کې داسې توجیه پکې دی وکړي چې حیران بشي. دی وایي چې دا دواړه حدیثونه ټیک دي او د دې محمل جدا دي. لکم کل عزم تاسو دپاره هر هغه ډوکی دی ذکر اسم الله علیه یعنی وقت ذبحه چې پې نوم یاد شوی وي. وقت ذبحه چې پې نوم یاد شوی. او لکم کل عزم ستاسو دپاره هر هغه ډوکی دی لم یذکر اسم الله چې عند الاکل په هغې باندې د خدای نوم نه یې اخیستلی شوی. دا خوراک باندې چې بسم الله ته ونه وې نو هغه برکت یې تا ته میلاو نه شي. هغه لږ خوراک به ترې وکړي هغه ډېر ترې پیریانو ته څه شي پاتې. فکر دی نو دا مسله پکې د صاحب علیه رحمته د تنګي نه موږ راروانو یو هوټل ته دغه شو دا ودرېدو موږ چیس کړ بل سړی رالی هغه خوراک. نو زه په دې نیت چاته نه ګورم چې عیب پکې راوباسم خو د خپل زړه د خفه کولو دپاره ورته ګورم. د خپل زړه د خفه کولو دپاره نو هغه ته زما خیر ما چې دې څه کوي د ده خو دا شان او شوکت راته داسې ښکاري. هغه خوراک باندې بسم الله خوله ونه خوځوله. نو زړه نه یې خدای خبر دی خو خولې پې ونه خوځوله. نو زه دا خپل چي طرف ته لږ متوجه شوم چې واپس مې ورته وکتل پوه نه شوم چې دا خوراک دې څنګه ختم کړو. وګوره په غیر د بسم الله نه ویلې نو هغه څه ورته میلاو نه شي که نه. ټول هر څه چا ته پاتې شي ملا صاحبه پیریانو شیاطینو ته پاتې شي. نو بسم الله کې ډېر لوی برکات دي. اوس هغه چې خوراک کې چا بسم الله نه ده ویلی نو هغه ته پکې دا مسله څه شوله ملا صاحبه جوړه شوله. راځه وعن رافع بن ثابت رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله یا رافع لعل الحیات خایږي چې دا ژوند ستتون وي که اوږد بشي په تا باندې بعدي پس زمانه خبر ورکړي خلکو لره چې ان من عقدا څوک چې هغه غوټه کې لحیه خپله ګیره او یا ځوړن کې وترن لیندې لره یا استنجا وکړي برجیه د دابې باندې او یا په هډو کې باندې فان محمدا صلی الله علیه وسلم منه دا هغه نه بریء بیزاره دی. ګیرې له به غوټې نه ورکړي. په عربو کې دا رواج وي چا بدبخته دې کړی 2 غوټې به یې ورکړي چا 3 کړی 3 چا 4 کړی 4 غوټې به یې ورکړي. ګیره به یې په ټوله ځان له خرابه کړې وه. نه ګیرې له غوټه ورکول ښه کار نه دي. دا د سنت طریقه دا ده چې ګیره به ځوړندوي غوټه به نه وي یوه. او لیندې به یې ولې دغه کولې دا ځوړندولې هلکه لیندې به یې ځکه دغه کولې دا ځوړندولې چې وایي بد نظر راته ونه لګېږي. بد نظر راته ونه لګېږي. دا مشکڼې کونجکې دا ټولې په دې شیزونو کې دغه شو دا لدفع العین یا به دا پتونو نه محفوظ یم. چا تور تارونه تاو کړي چا څه کړي چا څه کړي. دا ټول د توحید سره مناسب مخالف. ما په خپله ماشوموالي کې دا یادېږي څو کورونو کې پر کوټیوالي ما لیدلي چې ماشوم به کله وشو نو د ماشوم په کومه کټ کې پروت د مور سره نو د بره نه به یو شیز را ځوړند کړی و نو دلته تا به ماشوم دی نو په دې ځای نو دلته به په هغې کې څپېکه څه برګوله ورته ایښولې وه. څپېکه پېژنئ و ما ادراکه ما څپېکه نو څپېکه او دا څپېکه ورته وایښودې وه چې لکه بد نظر. نو څپېکه بد نظر منې کوي. کنجکه بیا ورته اچوله چې لکه کنجکې سره بد نظر څه شوي محفوظ دا دغه کوي هلکه ځینې چا چې دی څه شی په دې دغه کې ځوړند کړي وي په دې پټو کې. ښه علمګیري کې دا لیکلي دي چې په پټي کې داسې جماجم کوپړی د کوم شي یا بل یو شی ځوړندول په دې خبره چې د اولنی نظر د انسان په دقې باندې ولګېده اوچتي
نو نظر یې مات شي نو دا جایز دي خو لکه عوام خو په دغه قصه نه پوهېږي لکه دا اول نظر په څه ولګېږي نو انا نظر حقې باندې لګي که نه نو دا د هغې نه به دا شي ملا صاحبه لاندې پټۍ به ترې محفوظ شي هغې خو یې دپاره دا یې مؤثر ګڼي دپاره د دفې د نظر د دې دپاره ځوړندوي نو دا کار صحیح نه به اکثر تو کمیس پکې ځوړندوي او کنه نو که دقه دغه باندې ځوړنې کې دا ما ته ویل د رمګیري په حواله باندې ها نو هغه ټیک دی خو لیکن چونکې صدا للباب د دې منع ځکه دغه له دا پکار ده چې عوام په دې خصوص خطارو نه پوهېږي چې اول نظر په دې لګي نو بیا لاندې پټي نه هغه وایي که دغه کې څه دی کمیس کې کمال دی نه قرآن سنت سره دم درها کوه قرآن سنت کې چې کوم دغه راغلي دي اسماء الله په هغې باندې دم درها کوه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله من اقتال آسو شرانجه پوری کوي فلیوتینی نو ایتار دی کوي من فعل فقد احسن دا لازمي نه ده چې دا ایتار فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج باقي نشتا ومن اكل آسو چې خورا کوي فما تخلل هغه چې دی خلال وکړو دی غورځي په ډکې چې شي راوالي یا په ګوتو راوباسي د غاښونو د من نه نو دغه ټوکړه وغورځوه وما لاک او هغه چې را وباسي بلساني په ژبې فلیبتلي د تیر کې ځکه په هغه پسې دونه ډېر اثرات نه نښتي من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج که چا هغه د خلال والا وخوړم ګناهګار نه دی او که چا په جبر ایستلې لاندې تو کوم ګناهګار نه دی خو ښه کار داسې دی ومن اتى الغایة فلیستتر ځان دې پټ کړي که نه منده کوي مګر دا چې راجمع کړي ځان ته یو کسیبا ډېره کوي من رمل د شګونه نو هغې ته رشا کړي ځکه شیطان لوبې کوي په مقاعدو د بني آدم باندې هغې لاسونه پړقوي نو شیطان د وجې نه به ځان په پټ ځای کې دا کوي من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله لا يبولن هرګې دې بول نه کوي نو تاسو نه په خپل مستحم کې حمام غسل خانه بېله غسل کوي پې په هغې کې دا ثمه د استبعاد ده بېله غسل کوي په هغې اوس یې پکې بول کس پکې را غسل کوي یا اودس کوي په هغې کې ځکه عام وسواس منهم د دقې نه دی په دې کې دوه ریګانې یو دا دی چې ته به دې څه وسوسې شي بیا به دا ته لامبې نو دارې به درته د لاندې نه کېږي لکه دا دی خو ما بول کړي نو هغه دارې ماله رالې وسوسې به شي خو راجح دا ده چې نه هر عمل کې خو دې تاثیر پیدا کړی په دې غسلخانه کې بول کول دې عمل کې دا تاثیر الله اچولی چې ته به وسواسي جوړېږي وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قال اسلم لا يبولن احدكم في جوهر په سوله کې بول نه کوي ولې ها حشرات پکې وي نو هغې ته به تکلیف ورسې اب راوځي تا ته به تکلیف در ورسې دې باندې تاسو چاته دا بغیر د تجربې نه حقیقت دی هسې تجربې د خوند دپاره پکې نو وروره دې باندې من کړې ده د جیول نه به م لوټه راډکه کړله او د دې دوو پټو په منځ کې چې هغه لوړ ځای پوله په هغې کې سوري نو په هغې ته به م ورچولې یو بړه یو لړم به د هغې نه راولنګل او به واته داسې تک شین به د دغه نه ډک د زخرو نه هغه ته به موږ دیقاني لړم ویل ګوره د الله نبي ښایسته خبره کوي دې کې بول کول نه دي پکار فی جوهر وعن معاذ رضي الله عنه قال وسلم اتقوا تاسو ځان بچو ساتئ الملاعن الثلاثه ګوره دا مخکې دوه راغلي او درې راغلي دا عدد د حصر نه ښه ملاعن معنا هغه ملعوني شیزونه درې یو چې دی براز او بول کول په چا کې په موارد په ګودرانو کې قضای حاجت او په منځ لارو کې یا په سوري کې وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال وسلم لا يخرج الرجلان ندي يزيد دو سړي يضربان الغایة چې روانېږي غایت لره کاشفین عن عورتهما او بربنډون کې خپل عورت لره تحدثاني یو بل سره خبرې اترې کوي کفارو کې دا روج داسې به په منځ کې ناست وي غټه جرګه به وه د جرګې ملکانان به مشران به یکدم به یو دی بل ته وویل هلکه ویل څه کوو ویل ځو قضای حاجت له هغه بل بیت ځو نو دلته به یې پرتوګونه لنګونه لرې کړل یا پرتوګونه یو شی چې هغه بیا لرې پرتوګونه نو وایي په لاره به روان وم لاس کې یو بل ته به یې کونجه کې اچولې دا به یې خوځولې او روان به بیا هلته به کېناستل نو ګپ شپ به یې هم لګول او ځان به یې خالي کول نو د الله نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا مه کوه
فإن الله يمقت على ذلك، الله تعالی په دې ډېر ناراض کېږي، په غضب کېږي. دې کړی دی. او په ابن ماجه کې ورسره دام راغلی دي ينظر احدهما الى عورة صاحبه، یو ته ګوري او بل ته ګوري، او خبرې هم کوي او قضای حاجت هم کوي. نو ګوره مولوي صاحب دا مقت د باري تعالی په دې مجموعه امورو باندې دی، ځکه چې دیو خدا دی چې مخکې نه عورتونه دغه کړي بربند کړي دي، یو بل ته ګوري او خبرې هم کوي، چې دا ټول لا جمع کړي نو دا د مقت دی کې، دا ټول چې را جمع کړي نو دی کې حرمت راغلی مجموعي طور باندې. ځان له پکې نه دی. ښه فکر دی د علامه شوکاني غیر مقلد دا غیر ادا ده چې دا ځان له یو حرام دی، ځکه مقت په حرام باندې راځي. جواب دا دی حکم په مجموع لګېدلی، نو ته حکم څنګه په پردین ته اوس اړی؟ فکر دی حکم په مجموع یو بل دا ټول لا جمع کېده، لکه شومله که خوره که بل طالب دی، لکه هندوانه خوري خوره که نه، خو شومله هندوانه چې را جمع کړي او کاوه پسې وڅکي، نو دا کار مه کوه. د شوملې او د هندوانې په خپل مابین کې اتفاق دی، په خپل مابین کې څه دی؟ اتفاق دی، خو چلې ما او تا ته جوړ کړی دی. فکر دی ښه نه دی؟ دې پسې کاوه هم بیا وڅکي. نو ګوره دا درې واړه چیزونه چې د را جمع کړه نو دا مقت شو. وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان هذه الوشوش، بشک دا غسل خانه مختزرتون دي، دا ټاټۍ مختزرتون دي، دا شیاطینو ته ځېرېږي. نو کله چې راشي نو تاسو بیت الخلا ته فلیقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث دا دي وایي. وعن علي رضی اللہ عنہ قال خصلم ستر ما بین اعین الجن، په پرده په مابین د سترګو د پیریانو کې او د اولاد د بني ادم کې چې کله داخل یو دینه خلا ته ان یقول چې دی وایي بسم الله، د الله نوم یادول مقصد دی. ښه د دې حدیث سند قوي نه دی. وعن عائشه رضی الله عنها قالت اذا خرج من الخلاء قال غفرانک، بخنه غواړم د تا نه، نطلب غفرانک. هلکه دی انسان بیت الخلا ته لاړی راووت وایي غفرانک، او مخکې راځي الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. نو علما وایي کله هغه وایه کله دا وایه، او بعضې وایي دا هغه یو ځای که غفرانک الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. د څه ګناه کار کړی دی چې وایي غفرانک بخښنه غواړو؟ نو ګناه کار یې کړی. جواب دا دی مولوي صاحب چې دا قضای حاجت چې موږ له راځي د دې اصل وجه څه ده؟ بابا آدم علیه السلام چې کله هغه ونه وخوړله خطا ترې وشوه، قضای حاجت رالی، نو دی حجای حاجت سره پکار ده چې انسان ته ګناهونه را مخې ته شي غفرانک. بابا آدم ویلي غفرانک، نو بچی وای اتباعا لبابا آدم. دا خبره انوار الاصول نقل کړي. علامه تورپشتی رحمت الله علیه دا ویلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ځکه غفرانک ویلي چې هغه به یذکر کل احیان فاستغفر لوقوف اللسان. پیغمبر اسلام چې دا خپله ژبه ودروله نو د دې ژبې د ودرولو د وجې نه غفرانک وویلې. درېیم وجه دا د مولوي صاحب چې دا نعمت عظیمه دی د صحت، د دې شکر ادا کولو نه ما ورته لاچار. یو بادشاه په دې باندې بادشاهي ورکړې وه چې د هغه بول بند شوي، او زما او ستا بول قضای حاجت وشي، نو د دې شکر کې هغه خو ټوله بادشاهي پکې ورکړې، ما او تاسو به د دې څه شکر ادا کړو؟ نو د شکر نه د هغې قاصرۍ غفرانک. ولې غفرانک وایي؟ شکر نه شو ادا کولی. کشف النقاب دا خبره نقل کړې ده. څلورم دا ده چې کله ناکله په دغه غسلخانه کې ذهن بل طرف ته لاړ شي، باري تعالی طرف ته لاړ شي، یو قسمه بې احترامي راله، نو غفرانک. علامه کشمیری رحمت الله علیه وایي سیبوی وایي چې غفرانک لا کفرانک. نو غفران په معنا د چا شو؟ د لا کفران، ناشکري دي نه کو خدایا، ناشکر دي نه، ناشکر دي نه. خطیب شربینی رحمت الله علیه فرمایي چې کله دا انسان دا خلاص شو د دغې مسقل للبدن نه، دا چې بند شي ډېر مسلې دي که نه، نو بدن خو خلاص شو، نو اوس غفرانک سره سوال کوي د
د خلاصېدلو د بوج د زړه نه چې ګناهونه دي چې ګناهونه راله په دې زړه باندې بوج جوړ کړی زنګ یې لګولی غفرانک خدای دا بدن دله څنګه سپک کو ړم راله سپک کا ړم راله سپک کا مغني المحتاج کی خطیب شربینی ویلو میجر 75 کی هلکه وایي ښکلې وجه ده ته بله وویمه یو ومه وایي هغه دا ده چې ته دې غسل خانې ته لاړې او دلته جومات کې دلته د طالبانو سره ناست دی د اولیاء الله دي او چې لیټرین ته لاړې نو هلته لیټرین دی د چا دی د شیاطینو نو صحبت دی د صالح سره علي هلته که د طالح سره نو خامخا به څه اثر لري که نه لري غفرانک دا غفران یې ځکه دغه که دا طلب پې پوه شوې وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان مسلم ذات الخلاء اتيت بماء بتورين وركوه استنجاب ثم مسح يده على الارض ثم اتيت بناء اخر فتوضا په یو لوټه باندې استنجا په بل لوټه باندې 4 اندام سند حسن دی وعن حكم بن سفيان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ونزها او وبه وشندل فرجه فرج من مراد خرتاق دا ضعیف دی خو لیکن شواهد لري وعن أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنهما د خديجة رضي الله تعالى عنها خرزدا يو بل أميمة دا تابعية دا أغنى دا صحابية دا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ودي بيغمس دا نفار قداهن يو بيالي كاسا يو كاسا ولو عن عيدان يا عن عيدان هيك ليلي كعيدان جائز دي وعيدان جائز دي عیدان معنی لرګې د لرګو نه جوړه وه او عیدان معنی د کجورو د تنې نه جوړه وه په دې باندې امام نسائی باب ایښودی دی البول فی الاناء البول فی الطست دا کوی شي د شپې نو تحت سریره لاندې د کټ نه وه د پیغمبر سلم کټو که نه و هلکه حاجي صاحبه د پیغمبر علیه السلام کټ مبارک یو دانه ها نو دا مسله پکې وه چې صاحب علیه رحمته زمونږ استاذ مخکې افغینه نامه وه پښتانه نه افغینه نو د دې پاکستان د دې قبایلو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت دی واورېدو په مدینه منوره کې داسې شخصیت دی نو یو جماعت تیار شو په ذهبو پیدل رجلین موټرین او د ځان سره یې ویوړلو صاحب علیه رحمته ادرک او دویم یې د ځان سره ویوړو لرګي دا د نختر والي لرګي دي د ځان سره ادرک او لرګي ویوړل چې اوږد قصه ده د دې قصې د دې دغه د دې جمع جرګې مشر څوک قیس دغه نامه وه نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورله و هغوی پیغمبر اسلام دیو ته وکتل نو خو ډېر سخت نفسیتي ماهر پیغمبر علیه السلام دا خلک یې ډېر خوښ او دیو یې ډېر هرکلی وکړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی له نوم کېښوستو اولئک فتحان الاسلام مختصر یې زه ویم دا قصه ډېره اوږده ده فتحان الاسلام نو فتحان چې د عربۍ نه یو ټکی عجمۍ له راوړی نو د فتحان نه پټان جوړ شو د پټان نه پښتون او پښتون جوړ شو ټیکه دی رای هلته صحابه کرامو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خو دیو ته دوا وکړه پیغمبر علیه السلام ته دیو ته دعا کړې ده د دین د مضبوطوالي نو واقعي خبره ده چې د پښتنو دین دا مضبوط دی فکر دې رالی او په کل دنیا کې چې څومره کفار دي چې د پښتنو نه څومره یېرېږي که نو د بل چا نه ډارېږي پښتون قوم کې ډېر لوی دغه پروت دی صاحب علیه رحمت دعا مو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده د نسل او د دین د مضبوطوالي او هغه صحابو ته یې وویل چې تاسو به ما ته بار بار ویل چې کټ درله جوړو ما اجازت نه درکوو اوس دې خلکو چې کوم لرګي راوړي د دې نه راله کټ جوړ کوي نو پیغمبر علیه السلام دې ته کټ جوړ کو هغه کټ چې کوم دی په څرمنه باندې اڅړلی شوی دی اوس هم دغه دی دا شته دی فکر دې رالی هلته دننه کمره کې دی نو صاحب علیه رحمته دا کټ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوخه قدح من عیدان تحت سریر یبول فیه باللیل نو د دې جواز ترېنه معلوم شو
که د شپې بهر ته راوتلو کې یخني یا ګرمي وغیره وي نو د شپې په یو زاړه لوښي کې دننه بول کول بیا هغه اړول نو دا ټیک کار دی کوم کې چې دا راغلي دي چې هغه کور ته ملیک نه راځي چې بول پکې وي نو هغه چې ډېر وخت دپاره پکې وي هغه ترېنه دغه وي دا مراد وي دا حدیث خو به د دې ځای پورې صرف رالی مولي صاحب فکر دې رالی او دا چې بیا بیهقي واړی دارقطني واړی مستدرک واړی نو په هغې کې دې کې نور دا اوږد روایت دی هلته وایي ام ایمن ته رسول الله صلی وسلم وایي چې په دغه کاسه کې کټ د لاندې څه دي دا واړوه قالت شربته یا رسول الله دا خو ما څکلي دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې نکیر ونه کو ورته ویې فرمان لن تشتکي بطنکي د خېټې والا بیماریانې به تا ته نه لګېږي خېټې والا بیماریانې دا به تا ته نه لګېږي او برکت ام ایمن چې د اسکلي دا خبره ابن عبدالبر په الاستیعاب کې م راوړې ده په څلورم جلد 251 کې فکر دی او علامه کشمیری رحمه الله فرمایي چې د رسول الله وسلم د فضلاتو د طهارت مسله د مذاهب اربعه په کتابونو کې موجوده ده ټول څلور واړو مذهبونو په کتابونو کې په دې باندې د طهارت قول راغلی دی لومبی جلد 250 صفحه ده د فیض الباری او نشر الطیب کې حضرت تانوي صاحب هم دا ویلي دی په 162 نمبر صفحه کې ذکر دی رالی او دارنګې صاحب علیه رحمته دا علامه شامی وایي چې فضلات د رسول الله صلی الله علیه وسلم طاهرة کما جزم به البغوي وغیره وهو المعتمد به دلیل وی لأن ام ایمن برکت الحبشیہ شربت بوله الفتاوى الحامدیہ دویم جل 365 صفحه دا علامه شامی فتاوى دا الفتاوى الحامدیہ دویم جل او 365 صفحه حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وقد تکاثرت الادلة على طهارة فضلاته وعد الائمة ذلك من خصائصه دا د محمد رسول الله خصائص دي فتح الباری د حافظ ابن حجر لومبی جلد او 283 بدر الدین عینی وی وهو امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یقول بطهارة بوله وسائر فضلاته فکر دی رالی پر دریم جلی او یو کمتیا کی وی او ملا علی قاری لیکلی په دویم جلد 53 صفحه کې ومن ثم اختار كثيرون عن أصحابنا طهارة فضلاته كدرا دا مسألة رنا ورور ما المشولا وعن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رآني ولد مال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما أو ما بولك فولار فقال يا عمر لا تبل قائما فولار بول مكة فما بلت قائما بعد بول قائما فنیز زمنګ او د امام شافعي رحمۃ الله باندې مطلقاً مکروه دی حناف او شوافی مطلقاً مکروه او دا نور دواړه امامان وی جایز دی خو الا که امن د توید رشاش البول نه نیل المعارب هغې کې دا مذهبونه دا کتیش نکدی دی په ولاړه باندې بول چېرته د عذر د وجې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دي خو پر بېله خبره د چا د وجې نه صاحب علیه رحمت د عذر د وجې وقال شيخ محسن قد صح سيشوي حذيفه رضي الله تعالى عنه نقول دارت حذيفه ذاك المغيرة بن شعبة حذيفه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم من فبال قائما متفق عليه قيل كان ذلك لعذر في مسلم تعذر يا بعض علماء وي چې دا منسوخ دی ابن شاهین ابو عوانه دا وی کتاب الناسخ علامه ابن شاهین او دا بعضی وی د بیان الجواز د پاره کړي بعضی وی دا د عذر د پاره درې وجې شوي عذر سو لوجع کان فی مأبذه په ګونټه مبارکه د پیغمبر اسلام کې درد روایت د بیهقی په دلالت کوي للاستشفاء عن وجع الصلب چې د ملا د درد نه شفا میلاو شي دا نقل شوی د امام شافعي رحم الله لعدم وجدان مکان ظاهر چې کله کوم مکان ظاهر چې کوم دی مکان طاهر وته نه دا کې دا ملاوي دو ځکه چې کوم دی دا دغه کړي دي دا رید ابن حبان دا لخشیة انحدار البول چې دا بول را باندې واپس را نشي دا رید علامه طحاوي رحمه الله تعالی د پیغمبر اسلام کې کړي دي څه د وجې نه کړي مولا صاحبان د عذر د وجې نه دا کړي دي واړوي دا صاحب علیه رحمته بیزاوی شریف به وی بیا به هدایه ووایي